وعليكم السلام. كل كان شيء خير ذلك الذي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف ويسأل الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد صنع دي وفاكر دي قالوا الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاك يو سورة وسنوي سورة ديو نوي باحث يو نوي جلا فصل وس الله ذكر كي دا فصل جل جلاله ذات ديو ظالم خبر پکی كي بيال اغبات جل جلاله ذات اخبل طاقت و اخبل بياني و دا مؤمنان صدق شيش گڑی بياني كي بیالو یرم په اخر کې دا معلومه چې انسانانو چې ډېر آزادي بعد اخر کې زما پکړ څنګه زما نه وانګ وس الله جل جلاله په دې صورت کې ویل والسماء ذات البروج. زما د قسم په اسمان سره چې هغه خاوند برجوغل واليوم الموعود. زما د قسم په غور سره چې هغه حاضر سي وشاهد ومشهود. زما د قسم په خلکو باندې چې هغه گواهان هم دي ورته ناسم نه په خبرم. قتل اصحاب الاخدود هلاك رسول هغه خواندان د کندول والا د کندو والا. کم کندونه کم خندقونه هغه خندقونه الله وايي النار ذات الوقود چې هغه داسې خاوند اور داسې خاوند اور چې هغه لمبې لرلې إذ هم على يقعون دي پر دغه اور باندې غاړه باندې لوړو تناسو وهم على ما يفعلون هم دي دا کارونه کول بالمؤمنين ومؤمنات بشهود بدي خبر دي گواهیم. وما نقموا منهم الله وايي دي نور زګل سب دي خبر باندې الا ان يؤمنوا دي پر الله ایمان او بالله پر الله باندې العزيز چې غالب دي الحميد چې حمد ثنا ولا وز د الله ستم نصرت نازل واقعات کی راځي ذو نواس یو بادشاہ او یو وخت ظالم یو بادشاہ تر سوی. هغه بادشاہ یو ورځ خپل یو جادوګر ورته رانه د بهر بادشاہ به ځان ته یو جادوګر و هغه بیا حالات ته بیانول ستوري سپوږمۍ میاس کلونه هغه شیطانانو په ذریعه علم د ځان حاصلولې د بادشاہ خبرول. بیا دغه نجومي یا د جادوګر یو ورځ بادشاہ ته راغلی نو واسطه وایي وایي بادشاہ زه سپین ږیری سوم زیاته مړه کېږم وما ته په دا اهل علاقه کې په دا کلي کې داسې تیز ذهن والا یو کوچنی هلک و ما ته په لاس راکړه چې زه د خپل علم ټوله اکثریت ور زده کړم. سبا که زه مړ ولم
هم به دا کار دغه سړی و تا ته درکولی شي دا سړی به دا ستا کار کولی شي بیا الله جل جلاله یو فضل دی یو احسان دی یو مثال یو کیسه ده بیا لاړې په کلي کې وګرځېدل یو کوچنی پیدا کړي له عقله ډک له دماغه ډک له پوه ډک دا کوچنی و د نجومي و کور ته به سهار وختي مازدګر به ځینې تللی د خپل علم د خپل د طاقت د جادو طاقت دا به ځینې زده کولی نو هغه ټیم کې د عیسی علیه الصلاة وسلام دین چې دا مذهب دا حق دا جایز دا وایي په دین اسلام په لاره کې د عیسی علیه الصلاة وسلام د مذهب یو پادري یو عالم د دغه خپل یو چرچ یو مسجد دا په لاره کې جوړو نو دا کوچنی چې به څه ټیم تېرېدی په دا لاره باندې په لاره کې د به د نجوم د مسلمان عیسایي مسجد ولې شاته به بیا د نجومیانو کور ولې یو ورځ هغه عالم مناسب په لاره کې دا کوچني ته یې وکتل ای کوچنی ته هر ورځ زه تا وینم ته په دا لاره باندې راځې د دغه سړي په کور ننوځې څه له ننوځې کوچنی ورته وایي زه مور پلار د باچا ته ورکړم باچا و دغه سړي ته ورکړی او زه د دغه سړي څخه علم زده کوم ول سمه ده علم یې زده کوه چې څونه وخت ته دله ورکوې د هغه درېیم حصه و ما ته هم راکوه ما تم الله پوه راکړی ده له ما څه دا د کتابونو ډک ډک کتابخانه پرته ده خپل ماجد ډک را سره پرته زه به هم در شیم دینو اسلام هغه کوچنی هلک چې څونه علم د نجومي جادوګرو زده کړی تر دغونه علم دغه عالم هم زده کړی نو بل ورځ بیا راروان په لاره کې په دغه ځای کې په دغه لاره کې د ځنګلو څخه حیوانات خاص کر علما کرام فرمایي خصوصا امام بهقي او امام قزاعي رحم الله فرمایي وایي هغه زمریان او شیران دغه کوچنی هلک دا کلي ټوله منډه سره ول چا څوک خبرول چا څوک خبرول خو دا کوچنی چې څه ټیم مخته رالی نو ده وویل یا رب ای لوی خدای زه دا ډبره را اخم دا حیوان په ولم که دا حیوان مردار سو یا حیوان لاړې له دې لیال نو بیا دین حق دی دا د عیسی علیه الصلاة وسلام مذهب حق دی جایز دی که چیرې د نجومیانو د هغه سړي علم حق دی بیا د ازمرۍ له دغه لارې مه پسې اخه مې مړه کوه د ازمرۍ زما تابع که زه ولاړ سم پر دغه بسپور سه در غځی ولاړ سم نو څه ټینده دبره وغورځول زمری پر هغه ځای مردار سو چې مردار شو کله خبره خرس ولا لاړه باچا ته ورځ ستا کوچني هلک چې تا وکم علم ته وقف کړی هغه له اوس څخه کرامات ښکاره کړ څه ټینجه باچا کوچنی هلک راوغوښتلی رایه وستلی انعام په طور باندې ورته وایي وایي څنګه دې وویستی ول ما چې څه ټیم ډبره غورځوله مال بسم الله علی ملت رسول الله زه بسم الله وایم د هغه چا په مذهب باندې چې کوم مذهب دغه عیسی علیه السلام دغه مسجد والا ته راوړی په دغه ملت والا باندې په هغه لوی خدای باندې بسم الله ما دا ډبره وغورځه لاړه په زمري ولګېد زمری که معمولي سو کم پر ولګېدې علما کرام فرمایي زمری مردار سو جادوګر ورته ویلي ول دا هلک په غلطه لار راړې له مشر چې موږ پر کومه بیایلې هغه زه خو لټ لاړې دا هلک دغه جادوګر فورا امر ورته وکړی ول دا کوچنی ختمه وکړه نه کې ختم دا سبب زما د علم د غر کېدو او ستا د بچي د غر کېدو به جوړې شي بادشاه فورا اعلان وکړی چې څومره کوچنیان دي ټوټل غر کې تباه او برباد کړي یو میله که بس غټ کندې وکشه غټ کډی وکشه لاړې ګرځېدې په دا کوچنیانو پسې په علاقه کې دا ټوله راټولو ژوندي دا اور تر غورځول دا نو نواز دا اور علما کرام فرمایي وایي دا د کوچنیانو په بدنو باندې بل و د ډېر زیات اور د وینو غوښې به وچې سولې اور بې واسه اډونه به وچ سو اور بې واسه په دغه باندې اور بل سونه غټ کډی کښلو غټ کنده کښلو راته وایي از قتل اصحاب الاخدود هلاک د سول هغه هلاک دي چې هغه څوک چې خاوندان د خندقونو والا د خندقونو سیکشن بیا یو دغه هلک پکې پات سو بلې واقعه بل روایت کې راځي وایي یو کوچنی د مور په غېږ کې و نر هلک چې څه ټیم یې هغه له موره راوړی ورغورځولی مور ورته ویلې ول دا کوچني سره ځان وغورځوم زه به یې کوچني ځان نه جلا کړم کوچني سره زما مینه محبت ته دا زما زوی
څه ټایم کښنی د مور په غېږ کې دا رقم پروت دی د کډیو غاړې ته راغلی د مور پر ځان زړه کېږي خو په کښنی زړه نه کېږي دا کښنی مې دلته په دا کډې پر غاړه غورځولی خو ما ځان غورځولی خو کښنی الله تعالی د دې هلک ته الله تعالی حکمت ورکړي معجزه یې ښکاره کړه ورته ویل کښنی په غېږ کې به مور ته وایي وایي ځان ور وغورځوه په غلطه لار نه یې په سمه لار یې زه در سره یم درځه مخ واخه مور دغه رقم ځان ور وغورځوه دا هلک پاتې شو دا هلک بیا بادشاه اعلان وکړی وله دغه دپاره به دا رقم مرګ و دا به د دنیا غټ غټ غره ته بېخېزو له غټه غره به یې راغورځو بیا یې دا کښنی وخېزولې د غره و سر ته وخېزولې د غره و سر ته وخېزولې بیا ده وویل یا رب که چیرې دا ملت ته دین د عیسی علیه السلام حق دی خو ما مه مړه کړه که دا نه دی حق بیا خدای دا ټول بیا ما مړ کړي چې راویې غورځولې په کښنۍ کې معمولي ذره قدر هم علما کرام فرمایي د نوک د لیکرې قدر خچم نه پکې ختلی چې څه ټیم بادشاه ډېر حیران پاڅه د انسان مرګ نه کېږي له اوره ژوندی وت له غره ژوندی وت ټوله کلی مې ورسره تباه کړی یوه کښنۍ دپاره اوس به څه کوم نو کښنۍ ته په خپله وایي تا به زه څنګه مړه کوم په خپله و ما ته مرګ ووایه کښنۍ ورته ویله ما ته غسې راواخله 3 غسې به راواخلي یا بعض روایت کې راځي یو غسې به راواخلې دا رقم چې په لنده کې کشک شوي هغه شی به راواخلې غسې هغه به راواخلې پر هغه به ولیکې بسم الله توکلت علی ملت رسول الله بسم الله وایم پر توکل د هغه لوی خدای چې دغه رسول یې ومشر علیه جل عیسی علیه السلام او ما به هم دا رقم یوازې یو ځای نه مړه کړم د ټول کلی به را خبره ټول کلی به زما مخ ته درې بیا به ما ولی په دا غسې او دا غسې به څه ټایم پر کوم ځای ولې زما پر دغه ځای باندې الله یو نوم لیکې بیا پر دا ځای غسې ولې په دا تندې به م ولې چې څه ټایم هغه غسې باندې نوم ولیکلی د تندې پر د هلک د کښنۍ پر تندې باندې الله ولیکلی ټوله کلی انسانان یې راووستل سرجمع یې کړل بیا یې هغه ټایم کې ټکې پر وکړې غسې پکې وغورځول غسې چې لاړې کښنی مړ شو کښنی کلمه وویلې کښنی په شهادت ورسېد څومره انسانان چې د دې خبرې دغه دپاره ولاړ تماشې دپاره ټول اسلام راوړی پر الله او پر رسول پر عیسی علیه الصلاة والسلام دین باندې حلال کړ اوس الله وایي هلاک د چې هغه انسانان چې اول یې کښنیان ټوله وغورځولو اور ته بیا دې هلاک شي هغه انسانان چې هغه دښمني صرف په دې خاطر له انسانانو سره ساتله چې دی د ایمان باندې مسلط دی اوس الله په خپله په قرآن پاک فرمایي والسماء ذات البروج ما د قسم پر اسمان سره ذات البروج هغه خاوند د بروجو والا دی بروج ویل کېږي ولوړو لوړو منارو عرف د دې لفظ د عرف معنا دا ده چې لوړو لوړو منارو ته بروج وایي علماء کرام فرمایي الله په اسمانو کې په لوړو لوړو برجو ولې قسم وخوړي په دې واسطه باندې لوی رب کائنات چې څه ټایم پیدا کولی تر عرش لاندې تر خپل کرسي لاندې تر تحت السرا لاندې دلته الله جل جلاله یو لوی غټه دنیا قایمه کړې ده سپا کې لوی لوی برجونه ولاړ روایتو کې بعض علماء کرام فرمایي وایي دغه برجونه علامې د جنت د وخوا ته داسې لرې لرې ځای ښکاره کېږي لکه یو انسان چې پر یو غره کښېني بیا لرې هلته بیا یو کلی اباد د کورو داسې لرې لرې علامه ښکاره کېږي د کور دی دیوال دی د خیمه ولاړه دا رقم وایي له عرش چې انسان وګوري د جنت هغه برجونه ښکاره بعضې روایتو کې راځي وایي الله جل جلاله اوه اسمانه په اوه برجو درولي اوه برجونه کې جوړ کړي دي اوه برجونه کې پیدا کړي بعض روایت کې راځي وایي دا برجونه په لکاو په زرها بې شمار برجونه دي چې اسمان کې الله درولي دا یو چاته علم نشته چې د ملایکو دپاره د فرشتو دپاره انسانانو دپاره د انبیا کرام د چا دپاره دا علم چاته نشته خو الله په هغه برجو قسم والسماء ذات البروج زما د قسم په برجو سره والیوم الموعود زما د قسم په هغه ورځ سره چې تاسو سره به حاضر شئ چې تاسو سره وغواړئ الله وایي زما د قسم په هغه ورځ چې زه موعود اعاده وکړي تاسې تګ راوکړي راس نو دلته موعود څخه مراد علما کرام فرمایي ورځ د محشر
لمحشر کې هم دومه شپېلۍ ځین مراد په اوله شپېلۍ کې نباتات شجرات انس جن دا کائنات سیستم ټوټل تباہ او برباد ختم سی یو شی نسبت په دومه شپېلۍ موعود را تک شروع شي د انسانانو تګ را شروع شي حیوانانو تګ را شروع شي د جناتو تګ را شروع شي هغه ته موعود وایي اوس الله فرمایي والیوم الموعود زما د قسم په دغه ورځ په محشر د الله زما قسم څه الله تعالی فرمایي وشاهد ومشهود هغه خبره چې تاسو ګواياست او مشهود تاسو خبر یاست قتل اصحاب الاخدود هلاک رسول خوندان د خندقونو والا د خندق ها خندقونه شي چاکشنان ماشومان انسانان ټول پکې غرق کړل پکې تباہ او برباد کړي بس الله فرمایي النار ذات الوقود وای دا دغه خندق نو دا وچ خندق نو چې دا یو غټ کډای دی په دا کې یو شی نه و دا د خندق نو چې خلیل اوبو ډک دا د خندق نو چې دا یو دار کم په دې کې نور بوټي موټي لرګي دغه وچ شام پراته انسان کې خالق خو جدي په دې خندق کې دونه غټ کډای باز روایت کې راځي وای سل گز اوږدواله او سل گز پلنواله سل گز څخه مراد اسلامي گز شي یو نیم فوټ اسلامي گز اسلامي گز یو نیم فوټ دی سل گز اوږدوالی سل گز د پلنوالی د دې کډې دی او سل گز اوږد سل گز کم چې دا انسان له کډې له لرګو یا له بل شي ډک بیا اور وکړي نو څه اور وي په یوه سټوپ کې چې دوې ګوټکې زیاتې رولې چې هغه اور د تک سرواړی سټوپ یو مکان یو دکان کې معمولی یو څو انواره یو څه سامان یو څه شی پروت دی اور واخلي وسنګ ته نور دکانونه مکانونه اور وسو او چې څه معنا دا رقم غټ کډی چې لرګي ډک نه څوک اور بیا علماء کرام فرمایي وای داسې اور و النار ذات الوقود اور د لمبو خاوند لمبې به واله علماء کرام فرمایي وای د کشنی الک بدن نازک دی هغه چې اور تیز اور ته روغورځي اول کار دا کې دا بدن وچ کړه دا بدن زه خداوینو دا اوبه وباسي دوم کار دا کې بدن د دستب په د سلمبه ورکې اور ورکې واګي غورځګي پښته پرتا ده ورشه زر اور بیا علماء کرام فرمایي وای دا لمبې زکه ولې دا لمبې د کشنیانو بدنونو کې اوس به وچېدل دستي غورځګي هغه د غورځګي اور لرل چې اور انسان نه څه برداشت کوي الله تعالی دې ظلم وسه النار ذات الوقود هغه اور چې خاوند هغه د لمبو ولا اذ هم عليها قعود دا یو پر دا کډی باندې شاوخوا ورته ناست خپل شرابونه به چل خپل عیش عشرت به ورته کولی باچا به هم ورته ناست دا خادمان به هم ناست دا نوکران به هم ناست دا به شاوخوا پر دا اور دا کډی باندې ورته ناست الله تعالی په قرآن پاک فرمایي اذ هم عليها قعود دوی به دا کډی باندې شاوخوا ناست وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود دوی په دې وایسته باندې د مسلمانانو سره کار کول بالمؤمنين شهود چې دوی مؤمنان ول شهود دی په دې خبره باندې گواس بیا الله فرمای وای دو خلقوا به وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحكيم دغه بچا په دې وجه د اکشنیان نمړه کول چې د اکشنیان بل وخت سره بیا د بچي ونیس په دې وجه اکشنیان نمړه کول دا نوې نسل نه ختمولای چې له وخت سره د جادوګر هغه جادو ختم کی په دې وجه باندې دا نوې نسل د ټول کشنان مؤمنان وسودول په دې وجه باندې چې دا اسلام د عیسی د اکشنې په کې رالوي کېږي دا نوې نسل له ځان سره اسلام باندې راځي دا نوې نسل که بیا په اسلام موقف وسولي بیا به د عیسی علیه السلام دین بیا خور شي چې خور شي بیا به موږ خواریان کوو مړه کوو بیا قتل کوو بیا ځان به فتنې او پکې ننباس او غر کوو بیا ختمو بیا په ختم کولو به زموږ نفس وي اوس خو لا څه دی ایسل لږ خاصه په یو کنج کې دین کنه بیا دین زله خوري او دین اوس علماء کرام فرمایي وای تربیت د دین تربیت دا په سپینږیرو کې کېږي که په ځوانانو کې کېږي که په کوچنیانو کې کېږي علماء کرام فرمایي وای د دین تربیت تر ټول افضل ترینه تربیت دا په کوچنیانو کې کېږي په کم دماغ کې کېږي هغه کم دماغ چې ته څونه ور زده کوې تربیت تر کوې د دماغ ټیز سوکه دی عالم چې غټ پوس چې دی پوسو کم انسان چې عالم سي او داسې عالم سي تربیت له سم عالم سي
هغه عالم به مړ کې خو له اسلام به نه واړی، هغه عالم به مړ کې خو له احکام د لوی رب به نه واړی، روزه به نه به وخورې، ظلم به نه به وکې، بل کار به نه به وکې، بل کار به نه به وکې. مسلمان چې غیر تربیت له دین څخه بار را لوی سي، بیا ځوان سي، په طاقت کې راسي، بیا په ځواني کې دی لاړ شي ځان ته یو علم حاصل کړي دیني، هغه انسان له وخت سره تر ډېر حده پورې هغه هم نشي خطا کولی، خو یو ورځ به وي شي په لالچ کې به دی خطا سي. امام شیخ سعدي صاحب رحم الله دا فرمایي انسان دروازې خلاصې کړه، کونډیانې سم ټینګې بندې کړه، هوا به نه کړپوي. شیخ سعدي صاحب رحم الله یو ورځ پر لارې باندې روان، شیخ سعدي شیطان ویلی، شیطان ورته ویلی ای شیخ سعدي چې تک شنه یې ویلی یم له تا زه ډېر لرې ولم، تا نه زه ځان ته نه هیله کوم، ته له دې استاد سره رالوی شوې، چې ته ځوان ویلی تا به باقاعده پر ما دونه ولا حول ویلی چې زه به له تا دونه لرم چې تا ته به رارسېدم، ما به عمرونه لګېدل، وخت به م لګېده، عمرونه یو ګانټې یو ورځ یو شپې عمرونه لګېدل. بیا ویلی ول اوس سپین ږیری اوس مې هم ځان ته نږدې نه هیله کوې، سله مې نه هیله کوې. شیخ سعدي وخندل، شیخ سعدي ورته ویلی ول ته اوس څه حمله پر ما باندې کولی شي، دا زه سپین ږیری سوم، عاجزه سوم، کمزوری سوم، اوس ته ما خطا کولی شي که م نسې خطا ول اوس دې هم خطا کولی شي، اوس دې خطا کولی شم خو زه دې نشم خطا کوم، زما جال چې زه چیرې جال واچوم په هغه جال کې به ته بندېږې، زما بیا هم په تا طاقت نه رسي خو زما جال به دې خرابوي. شیخ سعدي صاحب حریان پاس لاړه د حدیث کتابو ته، حدیث کتابو کې ویلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلې چې دا ښځې دا د شیطانانو جالونه دي، د ښځې محفلونه دا د شیطانانو جالونه دي، پردۍ ښځو سره تعلق دا د شیطانانو جالونه دي. نن انسان لږ خشه له حیا ځان غواړي، نن انسان له سترګو حیا وبس، سبا انسان له بدنه حیا وبس، بل ورځ انسان د مور پلار د عزیزان له قربان تر مخ حیا ځان وبس، بل ورځ انسان تر ټولو اسلام له کفر د اسلام له هر شي وبس وایي بس ډګر ته وبس پی بې حیا کې، دا د شیطانانو جال. بیا ورته ویلې ول بل به ته ما په چیز خطا کې، ول بل جال مې هم شته، زما دوه جالونه دي، یو بل جال مې دا دی زه به تا د کشنیانو په محفل کې خطا کوم، کشنیانو په محفل کې به تا کښېنوم، کشنیانو سره به ته ساعتونه تېرې، ته به د الله له ذکر مغافله سي، د کشنیانو په محفل کې به ته ناسته ولاړه کوې، ستا خوی ستا مزاج به د کشنیانو سي، د کشنیانو په محفل کې به ته ناسته ولاړه کوې، تا ته به درواغ و تا ته به فالتو خبرې و تا ته به خنداوي مجلسونه دا به خوند درکوي. نو ته ما له هغه حقیقت لرې کې چې کوم حقیقت لپاره تا په ژوند کې په اول ابتدا کې ستا خپل بنیاد تا سم کښېږدي. ځکه علما کرام فرمایي وایي که علم فرض نه دی، کم از کم دونه علم پر انسان فرض دی چې هغه انسان حلال و حرام بیا مخته په ژوند کې وپېژني. چا چې حلال و حرام وپېژندلی هغه هېڅکله د شیطان په جیل کې نه ساتي، په غلبه کې. کوم انسان د شیطان په غلبه کې نه رالی هغه نه د لاس ګناه کولی شي، نه د سترګو ګناه کولی شي، نه د خولې، نه ظلم، نه جبر، نه په ناپتول کمي، نه بله بله، نه بله بله، نه بله یو څه نشي کولی. اوس علما کرام فرمایي الله وایي مخته به ایتونو پسې لاړ شو، وما نقموا منهم، دغو خلکو به له دغو کوچنیانو سره په دې وجه نفرت نه ساتلی، په دې وجه بیا ضد و عنایت و کین و بغض به نه ورسره کولی، په دې وجه ظلم نه ورسره کولی، صرف په دې الا ان یؤمنوا په دې واسطه باندې چې دوی به ایمان بیا راوړي پر الله باندې، بالله پر الله باندې، یا دوی پر الله باندې ایمان لري په دې واسطه. هغه څوک کوم الله؟ العزیز چې هغه غالب دی، الحمید چې تمام تعریفونه هغه لوی رب دی. حمد معنا ټول تعریفونه، که پر وچه دي، که پر لانده دي، که پر بر دي، که پر سر دي، هر حال کې هر حمد لوی رب لري. ها حمید په تعریفو کې زیاتوالی کوي. یو انسان وایي فلانی سړی ډېر زبردست سړی، ګور الفاظ غوږ کښې، یو انسان وایي فلانی سړی ډېر ښه سړی، یو انسان یاره فلانی چې بې انتها ډېر ښه سړی. اوس په کوم الفاظ کې فرق راغی که نه راغی؟ الحمد تمام تعریفونه لوی رب لري، خالق حمد ثابت.
حمید الله عزیز الحمید حمید هغه لوی رب چې بې انتها حمدونه هغه لوی رب لري بل چاته نشته کشش پکې راځي خوند پکې راځي مضبوطوالی کې راځي ټینګوالی کې راځي الله مخکې په قرآن مجید کې فرمایي الذي له ملک السماوات والارض کم خدای الله تعالی اوس خپل تعریفونه کوي له ملک السماوات والارض چې هغه لوی رب لري چې بادشي ده کوم بادشي د اسمانو د مځکې بادشي ده بیا والله على كل شيء شهید الله جل جلاله په هر شي باندې خبر دی په هر شي ګواه دی یعنی دا هغه ظالمانو ته هم دی او موږ ته هم دی که په تی کې څه کوئ که په هغه خلکو کې څه کړي دي الله وایي زه په هر شي ګواه یم په هر شي خبر یم هر څه چې مو کړي په هر شي خبر یم خو ما ته راځي موعود ما ته راځي چې ما ته راغلاست زه په هر شي خبر یم زه خبر یم زه به الله تعالی زه به تلک جزا و جزا به درکوم که سزا و سزا به اوس الله فرمایي ان الذين ها فتنوا المؤمنين چا چې فتنې واچول په مؤمنانو رانو کې Amazing card that I've asked you. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله جل جلاله في القرآن المجيد فرمى إن الذين آمنوا خلق فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا خلق فتنوا المؤمنين تشاچ فتنه واچ فمؤمنان رانو کې والمؤمنات فمؤمنان شذ کې ثم لم يتوبوا بيتوبوا من وكشلا فلهم اخر فار عذاب جهنم عذاب جهنم دي ولهم عذاب الحريق دا غدا فار سخت ناک عذاب دي وسرب جل جلاله ذات هغه بحث کوي چې هغه د مؤمنان د فار د خیر یا د شر زړه ګرځي ګوره یو انسان هغه له نرانو سره تعلق ساتي بل انسان له شر سره تعلق دته علماء کرام فرمایي خصوصا علامه ابن کثیر رحم الله فرمایي وای ډېر انسانان دارکم چې هغه یو مقام یو لاره یو مجلس یو طریقه یو انداز یو اصول یو ترتیب دا په نرانو کې جوړ کې د شر مثال میخانه جوړ کې مثال د ظلم یو لاره جوړ مثال د غلا یو ترتیب برابر مثال په د ظلم یو لاره برابر مثال دار کم چنکی د خونریزی او د بلشي بازار ګرم یا پناب ټول کمی کول د پاره انسانانو پر لاره برابر بیا کدا انسان مرس سیسو فتنوا المؤمنین د مؤمنانو کې د لاره جوړ کړ بیا کدا انسان وخت توبه نه وکړه الله وايي فلهم عذاب جهنم دغه د پاره عذاب جهنم دی خالی جهنم نه دی جهنم الله وايي ځکه پیرانو ته امر کو داسې جهنم عذاب الحریق درناک عذاب هم بکشي پان علا بین یا د شد بحث علماء کرام فرمایي بعض داسې چې هغو محفلونه جوړ د داسې کارو چې هغه د خدای د رسول د لارې خلاف د غیبتو د تهمتو د زنا د بل شي د بل د بېحیو د بل ژوند یو لاره داسې لاره جوړ کړي چې هغه د خدای د رسول د خلاف لاره بیا ها که چیرې هغه لار د مشرک کېدلو په خلکو کې د راتللو څخه مخته الله وایي که دې توبه وکښله خو کامیاب که نه وکښه عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق دغه دپاره مې عذاب درناک
الله په قرآن پاک فرمایي ان الذين آخذوا خلق فتنوا المؤمنين چې فتنه واچ مؤمنانو خلکو کې والمؤمنات والمؤمنانو شذ کې ثم لم يتوبوا دغه لپاره بیا توبه نه وکړه په دغه فتنه اچولو کې فلهم عذاب جهنم دغه لپاره عذاب جهنم دی ولهم عذاب الحريق عذاب جهنم خود کافرانو لپاره هم نه یا برابر عذاب الله زنور کوم تر کافرانو بل سخت ګوره کافرانو چې پر اسلام مشرف نه دي پر دین مشرف نه دي د دین خلاف دو خلق ته الله تعالی عذاب برابر عذاب ورکي خدا عذاب جاری نه ختم کېدونکي دا په قران کې ثابت ان المنافقين في درك الاسفل من النار تر کافرانو لاندې به هم تر ټولو زیات سخت عذاب د منافق خلک سره منافق وچات منافق ودغه وای چې د دوه کسانو منځ کې جنگول کې د دوه کسانو شر خوش د دوه قومو شر خوش د خپل رور د خپل خور د خپل پلار د خپل زوی د خپل کور ودان په خپل منځ کې فتنې پیدا شر پیدا خو به دیواله پیدا پس کې کینو بوس کوټ پیدا یا منافق انسان علماء کرام فرمای وهغه چاته وای چې په دین په زړه کې دین خو نور کې منځ خو نور کې منځ پر ځان بوج بولی دا روزه او زکات او حج دا شان پر ځان بوج بولی او د خدای د رسول احکامات پر ځان بوجي د علما سره نفرت د حفاظ کرام سره نفرت د قران او حدیث سره بد کول دغه منافق تا خلق به تر ټول سخت عذاب تر جهنميانو خلق تر کافرانو خلق بیا له بعد بل روایت کې راځي وي دوم سخت عذاب د هغه چا لپاره چې ظلم کوي ظلم په هر شکل راځي ظلم نو مؤمن انسان سره نه کستان سایه که هندو علم ته خالص دغه هندوان چې له مصر پراته دغه هم امسایتوب پر مش فرض پر مش واجب بد به نورس کوم شنورس بد به هیڅ کله نورس دکان دې به ډبره نور غوس د کاروبار ته به تقریب نورس او بچانو ته به چپړ نور قسم غزمت په خلاف قسم غدین مش په خلاف که عیسایان څخه یودان څخه بل مذهب کزمت چې هغه مش هر هغه خلق هر هغه کفار چې هغه اهل زمیان وخت وای چې هغه د اسلامي د قوانینو مطابق په ځان کې وکړنه عدالت د $1 سیم د فرزان اسلامي قانون به نافذ کیږي د قران د حدیث قانون پر د نافذ کیږي نو دای ټیکس بیا د دوه حفاظت ورمسپان یو هغه خلق چې هغه د اسلامي قانون خیال نه ساتي ستا دشمن وي هغه خلق نه داخل بیا سمانا چې مسلمان سمانا چې مؤمن سمانا چې وروري سمانا چې قریب خپل اندازې خپل قریب انداز شناختي د یوې محلي د یوې کړي بیا الله تعالی فرمای ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا چا چې ایمان اوري وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي لهم جنات نغد پر باغون تجري دغه تغلان وبيجي من تحت الانهار لاندې بنهرونه بيجي تجري بيجي من تحت الانهار د باغولان بنهرونه بيجي ذلك الفوز الكبير دا ډېر لوی غټه کامیابی ده فوز الكبير دا علماء کرام وای الله وی دا نه وای ذلك الفوز دا ډېر کامیابی ده وس الله وای ذلك الفوز الكبير کبیر یې څه ده ګور یو انسان دا وای یو انسان دا مسجد لوی یو انسان وای دا مسجد ډېر غټ لوی سس الله وای کامیابی ده علماء کرام وای خدای الله بدل چې خالق کامیابی ده دا وای چې دا ډېر لوی غټ کړي ذلك الفوز الكبير زکه لوی کامیابی ویلې لوی کامیابی ودغه وای صفت دغه جهان کې هم ته کامیاب پاجای یو راځي خالق کامیابی چې ورځ په محشر ستا سره یو شی نه الله جل جلاله تا ته چی راړ عمر طاقت قوت مال اولاد زندگی هر شی مې درکړ کم شي دی ما تر د کم شي حساب راک د کم نعمت حساب راک یو شی نسته الله وای تا یو ورځ زما پر یو حیوان باندې رحم وکړه تا زما پر یو انسان باندې رحم وکړه تا یو پلانای خیر کار وکړه الله وای هغه ما ته ډیر محبوب زه دغه وای کامیابی زه الله وای لارس جنت نه زه زما ته رحمت تر سایه لاندې دا صرف کامیابی ده په محشر کې بدنامه فرص ډیر انسانان دا رکړ په دنیا کې دی ګناهګار داسې ګناهګار چې مړ سي کله په خوشحال ما شکر دې دغه مردار خور د خمن سر کې پټ شي شکر دې لا کله دی خایف ها دغه انسان د الله په حضور کې بسنګي دا موت ته نه معلوم دا موت نه وایو چې دا الله په حضور کې ناشنا کم کې
داسې کښنای اعمال به په دنیا کې کړی د الله تعالی رحم پر ده باندې راسي ما ته به ټول عمر په عبادت تېر کړی د الله تعالی د رحم څخه به وپېژني نو هغه یو وارې الله ورته وایي ځه له مخه اوسه ته کامیابه یې که سم تا یو عمل د خیر نه دی کړی نو دا چی سره صرف کامیابي ده دا صرف فوز دی یو راځي فوز الکبیر لویه کامیابي ودخته په دنیا کې هم انسان ارمان پسې زړه پسې د دین یو نقش یې لاړ دنیا رخصت بیا ورځ محشر بیا د الله په حضور کې په غټ سینه په غټ غاړه په غټ ذکر باندې بیا د الله په حضور کې روان دا بیا بل غټ نو الله وايي عمل الصالحات امنوا وعملوا الصالحات ذلك الفوز الكبير د نیک اعمال صالحات په دنیا په ژوند کې د انسان لپاره غټه کامیابي ده هم په دې جهان هم په هغه جهان خلاص یو خالق کامیابی چې ورځ محشر انسان درک یو فوز الکبیر غټ ډېره لویه غټه کامیابي چې په دواړو جهانو کې انسان په خپله د الله رحمت و ځان د متوجه کامیابي الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي ان بطش ربک لشدید الله وایي بېشک زما پکړ ډېر سخت الله وایي زه انسان ته ډېر پر ډېر لاس وسړم په هر حال کې خوراک چشک زمی دوبی یو حال کې د انسان ځان نه لري کوم یو حال کې پر انسان سختی نه روان انسان که پر ځان سختی پر انسان که سخت شپې روان که سخت ورځ روان د انسان د اعمالو مطابق بیا الله وایي که چیرې انسان دومره زما حدود تجاوز وکړي زما تر حدود واوړي بیا الله وایي ان بطش ربک لشدید بیا الله وایي زما پکړ بیا ډېر سخت بیا که وینه واس الله وایي بیا له ما ځان نشي خلاصوی عایشې رضی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ د خپلو بیګانو سره ناست ویلې یا رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ای لوی رب رحم وکړي پر موږ باندې لکه چې پر کښنې ماشومانو باندې رحم کوي یا رب ارحمهما ای رب پر موږ رحم وکړي څنګه رحم کما ربیاني صغیرا لکه ته چې په خپلو لوی قدرتي کې په کښنې ماشومانو باندې رحم کوي نو پیغمبر عایشې رضی الله عنها ای د الله رسول ته رحم طلب کوي وطاعتك الله په دنیا په ژوند کې ته ورسې جنت کې خپل مقام در باندې وي په سترګو په دنیا کې بشارت ستا چې کوم یاران دې پر هغو زیارې کړ ستا چې کوم داسې یاران چې له تا لرې دي خالي له تا سره مینه ساتي رضي الله عنه ورضوان الله وایي زه له هغو سره راځم هغه دې ما راځي صحابه کرام ډېر لرې پراته په یمن کې پراته په عراق په شام لبنان عمان داس لرې فلسطین د عراق دې خواته پراته بیا په مدینه منوره کې ها صحابه کرام بعض روایت کې راځي وای په خراسان کې هم تاجکستان ازبکستان غټ خراسان ها د خراسان کې صحابه کرام ها غتل الله زیاره ورک رضی الله عنه ورضوا عنه الله وای زلو دغه خلق راځم دې د لما راځي لوی رب ولټ خبر موږ وای یا رب زل تا راځم خدای ته لما راځي موږ داس وکړو نه یا رب موږ ته په هر حال کې راځي خدای ته لما راځي هغه الله ولټ وای زله دې راځي دې لمارس دا چاله وځي چاله برکت دا دغه سره له برکت دغه پیغمبر اصل نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وای چې ستا یاران هم دغه وځي رحم پر څوي په هغه باندې الله کوي نو بیا ته ولې رحم تلک ویل هو رب ته د اعمال هیڅ ضرورت نشته د منځو د روزو زکاتو د احبالو د بلشي یا عبادت ضرورت ته رب ته نشته دا عبادت صرف د لوی رب د رحم او خاطه یو طلب په ملاقات په بل صورت کې موږ نه کې دا صرف د الله د رب د ملاقات لپاره دی چې د لوی رب ملاقات بیا الله وایي که چیرې د انسان ملاقات ته بیا حسابا یسیرا الله وایي زه حساب نه کوم حساب وکړئ ان بطش ربک لشدید بیا الله وایي زما ډېر سخت پکړ دی علما کرام فرمایي اوس په دا خیمه په یو کښدۍ کې دا رقم هغه د لمر یو څاڅکی د رڼا راکښته سي بیا چې په هغه کې ذره شوري وایي دغه ذرې مثقال ذره خیره یره مثقال ذره شر یره د دغه قدر که خیر ولیم الله زه بدلو که شر هم الله زه حساب زه بیا سخت حساب نو دا ان بطش ربک لشدید الله تعالی وایي که چیرې ما ته سره حساب سي بیا زما ډېر سخت حساب که ما ویناس بیا هم ډېر سخت حساب الله تعالی وایي انه هو یبدأ و یعید بېشکه تاسې ته ما په ابتدا کې هم کړې زما په لاس کې په انتها کې هم زما په لاس انه هو یبدأ و یعید الله وایي چې ته ما پیدا کولې څنګه هم پیدا لو نطفه
نطفه وینه سو غوښه سو بیا ډونه سو بیا روح مواچ بیا د نه میاس بعد مورم پیدا بیا شدې مې درک بیا مې رالوي اوس لوی غټ طاقتور ځوان مې تا جوړ کړی دای طاقتور ځوان چې غرونه هم سوري کوي ځکه هم سوري کوي هر کار کوي چار اسباب ته په لاس درس انسان هر کار کوي کنه کوي غرونه لوی غټ غرونه ټرمینالان کې جوړ کړي انسانانو کوي انسانانو په عقل سوی خو د انسانان طاقت الله وايي چې ما ستا ابتدا پر ما چې ما ته څنګه کړې نو ستا امتحان پر ما ويعيد ستا امتحان پر ما انه يبدأ ويعيد الله وايي ستا ابتدا څنګه ما ته آسان ما له وچا طلب نه وشت ما له وچا مدد نه وشت چې دا اکشنې پیدا کوم تلس خشه وینه راک تلس خشه غوښه راک تلس اډونه راک یا تلس روح راک الله وايي هر شی ما ته آسان ما له وچا طلب دی وچا مدد نه وشت له وچا مې هم نه وشت همت ويعيد استاشر تقومات الله ما تعسان طيب ما دغس راز الله جل مشتوت هدايه الصراط المستقيم نسي الله جل جلاله مشتي هغه اعمال رانا سكي چغد لوی رب در رحمت طلب دعا وغلا من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيب سيدنا ومولانا محمد تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب حسن خواتيم يستسر وما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم من لك يا الله آمين يا رب العالمين برحمتك تفون سم ما بين خالد دنه ما بجني فاسيد کور د ګلفونډیزم موبایلونه شان سره بند کړي دنه مسجد ترازی دا موبایلونه شان بند کړي اول